السلام علیکم دوستانو، زه محب د مایکروسافت ایکسس سره ستاسو په خدمت کې حاضر. دوستانو، مایکروسافت ایکسس په شروع کوو. ټول ناول به د انټروډکشن وکړو چې مایکروسافت ایکسس څه شی دی، چا جوړ کړی دی، د چا پراډکټ دی. دوستانو، مایکروسافت ایکسس څنګه چې نوم نه ظاهره ده، ایم ایس ایکسس مایکروسافت کارپوریشن یو پراډکټ دی. د ایم ایس آفیس حصه ده، یو ډیټابیس دی، ریلیشنل ډیټابیس دی. اوس راځئ چې دا وګورو چې ډیټابیس څه ته وایي، څه دپاره استعمالیږي او د ډیټابیس اقسام څه دي. ډیټابیس ټایپس آف ډیټابیس سافټویر انالیټیکل دی، ډیټا ویر هاوس دی، ډسټریبیوټډ ډیټابیس دی، اینډ یوزر ډیټابیس دی، ایکسټرنل ډیټابیس او اپریشنل ډیټابیس دی. ډیټابیس د څه لپاره استعمالیږي؟ ډیټابیس از یوز ټو کلیکټ اینڈ سټور انفارمیشن. مثلا پخوا لکه چې څنګه خلکو سره به یو ډایري وه، په هغې کې به هغه خپل ضروري خبرې لیکلې، ډیټابیس په تور باندې به هغه استعمالولو چې څه شی به کول غواړي، چا ټلیفون نمبر دی پکې، د چا پکې ایډرس دی، د چا پکې څه قسمه دغه دی. مثلا ډیټابیس د یو سټور په تور باندې استعمالیږي چې هغې کې موږ خپل انفارمیشن کلیکټ کوو. ایم ایس ایکسس یو ریلیشنل ډیټابیس دی. ایم ایس ایکسس ریلیشنل ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم یا آر ڈی بی ایم ایس چې ورته وایي. مایکروسافت یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم دی، مایکروسافت کارپوریشن جوړ کړی دی. Microsoft Access. Microsoft Access a database management system (RDBMS) from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet database engine with a graphical user interface and software development tools. Microsoft Access stores data in its own format based on the Access Jet database engine. یعنی څنګه چې تاسو ته ما وویل چې ډیټابیس د انفارمیشن سټور کولو او د کلیکټ کولو دپاره استعمالیږي. دا شان مایکروسافت ایکسس هم یو آر ډي بی ایم ایس دی، ریلیشنل ډیټابیس مینجمنټ سسټم. دا یو جی یو آی ګرافیک انټرفیس سافټویر دی چې مایکروسافت جوړ کړی دی. واټ از ا ریلیشنل ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم؟ A relational database management system (RDBMS) is a program that lets you create, update, and administer a relational database. A and B. A relational database management system (RDBMS) or just RDB is a common type of database whose data is stored in tables. So modern database use multiple tables is standard. The data is stored in lots of tables or relation. These tables are divided into rows, records, and column or fields. روز او کالمز کې چې کومه ډیټا سټور کیږي، لکه څنګه چې په ډایري کې مونږ په خپله باندې کرښې والې شوي یا پکې کرښې راکاږو چې یو طرف له نوم وغیره او داسې بیا پسې ځه او دا لاندې راکوزېږي، داسې ریکارډ زمونږ دیږي، بلې پاڼې ته وړي، بلې پاڼې ته وړي. دغه شان هوبهو زمونږ یو ریلیشنل ډیټابیس کار کوي، په هغې کې ډیټا مونږ سټور کوو او هغې نه مونږ بیا چې کله زمونږ په کار شي، څنګه چې په ډایري کې مونږ پاڼه راواړو او مخکې پکې ځو خپل انفارمیشن ته اخلو. خو دا چونکې په غټه سطح باندې کار کوي، لکه پکې دفترو کې غټې غټې رجسټري، په سکولونو کې رجسټري طالب علمانو یا د امپلایز په دفترو کې د هغې ډیټابیس په رجسټرو کې لیکلی شوي چې فلانې ماشوم دی، څومره په کم کلاس کې دی، څومره مارکس دي، څومره فیس هغه راوړی دی، څومره پسې پاتې. دا ټول دا یو ډیټابیس مونږ آر ډي بی ایم ایس استعمالوو. د هغې دپاره په کمپیوټر کې سافټویر چې هغه مونږ په اسانه باندې مونږ اکسس هغه لا کوو او په غټه سطح باندې ډېر انفارمیشن مونږ په کمه کې سټور کولی شو. مایکروسافت ایکسس انټرفیس څنګه به سټارټوو؟ مایکروسافت ایکسس دوه قسمه دی، یا خو دلته شارټکټ د هغه جوړ شوي چې د هغه مونږ شارټکټ کلیک کو او یا په دې ځای باندې مونږ کلیک کو آل پروګرام مایکروسافت
مایکروسافټ افیس مونږ کلیک کو او پای کې مونږ دلته دا مونږ کلیک کو نو مونږ له به د انټرفیس یا اولنې پیج مونږ ته ښکاره شي. ټول نه اول چې کله مونږ دا کولاو کو اکسس نو دا د هغه اولنې پیج مونږ ته ښکاره شي. مونږ سره کم ډیټابیس مخکې نه موجود وي نو د هغې نومونه راشي، که مونږ سره نه موجود مونږ به په هغې کې دا د هغه خپل پراډکټس چې کوم دي نیټ سره کنیکټ وي نو دا هم تاسو کولاولی شئ. خو دا چونکې ډېر ایډوانس دغه یي تاسو چې کار نه یي کړی هغې پورې سړی په دې باندې نه پوهېږي. په دې به انشاءالله مخکې بیا مونږ خبره کوو. اول به ټول نه مونږ یو بلینک ډیټابیس به کولاوو او په هغې کې به مونږ خبره کوو. دوستانو را روانه ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله بلینک ډیټابیس کولاوو. په هغې کې به زه تخیم چې ټیبل به څنګه کریټ کې، د هغې فیلډ به څنګه کریټ کې، د هغې پراپرټي به څنګه سیټ کې.